علیکم. تاسو ګورئ دا د سوات موټروی چې کوم ټنل دی هغه نن کلاو شو. خلک بيزي ګاډي بيزي راځي راتګ پې کوي د اسلام آباد نه او د سوات نه چې کوم خلک اسلام آباد ته ځي هغه پې هم ځي او د اسلام آباد نه چې کوم خلک راځي سوات ته هغه پې هم راتګ کوي. راځئ تاسو ته دا ټنل پوره ویډیو ښایو. زموږ سره راځئ. ټنل دی کوم چې د سوات موټروی ټنل و بند و دا هغه ټنل دی. تاسو ګورئ بالکل تیار شوی دی. سنګل روټ دی. یو طرف نه ګاډي ځي او بل طرف نه د بل طرف نه. مشکله لار ده خو بهرحال ډېر فاصله یې کمه کړې ده. تاسو ګورئ دا مکمل ویډیو د دې ټنل نن د دې دا کلاو شو باقاعده د ټورسټو دپاره چې اختر دی بله ورځ انشاءالله چې څونه سوات ته دیر ته او چترال ته کوم ټورسټ راځي د هغو لپاره دا د سږ نه نږدې هغه روټ دی د اسلام آباد نه تقریبا 2.5 ګنټې سوات ته راتګ کېږي او داسې 3 ګنټو پورې تیمرګل ته تګ کېږي. مخکې دا لاره چې وه نو دا په ملکنډ ورتلو او تقریبا 15 ګنټې به اسلام آباد ته لګېدل یا 4 ګنټې به لګېده. اوس د دې ټنل د برکته دا لاره کومه شوې ده دومره کمه فاصلې ته راغلې ده. تاسو ګورئ بس په احتیاط باندې ګاډي پرې روان دي. لایټینګ بهترین انتظام پکې شوی دی. سیکیورټي دپاره آرمي هم ځای په ځای باندې ناسته ده. سیکیورټي ورکوي. دا هغه ټنل دی. دا ټنل موږ کراس کوو. تقریبا موږ ټنل هغه آخري حد ته راورسېدو. لاندې به تاسو ګورئ اوس به دا ملکنډ ایجنسي شروع شي. دا ټنل موږ کراس